راځه کداغه نه بحث کیدو او تعین وضاحت مراد الله تعالی دا غایه قریب ده او فوز بسعادت الدارین غایه بعید ده. ځکه د قران شریف د الله مراد چې معلوم شي دا غینه بعد به پغه باندې عمل سره کوي او هغه شان اخلاق ساتل پکاري دا ظاهر ده چې سعادت الدارین راولي. نو علم التفسیر تعریف څه ده؟ د علم التفسیر تعریف سره هغه علم دی چې په دې کې منکشف کیږي مراد الله تعالی، یا هغه علم دی چې په دې کې بحث کیږي د کلمات او قرآن نه من حيث انه ينكشف به مراد الله تبارک وتعالى. او موضوع کلمات ته قرآن ذکر د کلمات او قرآن نه دو بحث کوي. خو کلمات ته قرآن من حيث انه دال على مراد الله، کلمات ته قرآن د دې حیثیت نه چې دا دال په مراد الله تعالی باندې په دغه جهت سره دا موضوع د قرآن د علم التفسیر د قرآن نه د علم التفسیر او غایه سره غرض سره یو غایه قریبه ده چې هغه ایضاح د مراد د الله تعالی دی، وضاحت د مراد د الله تعالی دی، او غایه بعید السعادت بفوز بسعادت الدارین دی، فوز بسعادت الدارین. دا خو علم التفسیر دی. یو علم القرآن دی، دا قرآن دی. یو علم التفسیر دی. دا جدا جدا علمونه دي. ګورئ ښه، یو تفسیر دے، تعویل لے، تحریف سیدہ دری لفظ دی. تفسیر د فسر دے، فسر ایضاح تا ہوئی یو شی منکشف شی دی. مفسر تا مفسر زکو چی بدی کی وضاحت وی. نو تفسیر دا باب تفحیل لے دا فسر نو صبح اذا اسفر سبا چکل روخانشی. سفر مسافر تا مسافر وی دی کی معنی سین فیرے چچر راشی اگے کی معنی دا انکشافی دی. مسافر تا مسافر وی، سفر ته سفر وای، ځکه په سفر کې وضاحت راشي، مرګره د سړی د مرګري حالت ته معلوم شي. از یو سړی ښه شیخ سړی سم سړی لیکن چې مرګرتیا دی سره نشي، مشکله ده چې هغه پوره حالت ته معلوم کی. مرګره خو چې معلومیږي په مرګرتیا کې معلومیږي. په سفر کې دې څنګه دی؟ ځینې سړی په سفر کې ډیر علاوه خادم یو داسې ضرور کار کوي چې سوای اجین سیډیر بدره هي په سفر کې او په مرګرتیا کې. نو دی مسافر ته د سفر ته ځکه سفر وای چې بدی کې د خپل مرګري حال معلوم شي چې د بردبار دی کنه دی بردبار، چې د خادم دی کنه دی خادم، د غسناک دی کنه دی غسناک. دې ته ځکه دې کوم معنا د ایضاح پرترت او بل بدی کې دا هغه اشیاء حالت ته معلوم شي. سفر پکې تراشي، کشف پکې دا احوال راشي چې تاسو تر اوسه پر نه معلوم شي. سفر چې ته په یو غره بلار شو دا جيبه غر دی، الله کدا خواجب کله دی، الله کدا خواجب قوم دی. په دې قومونو په دې علاقو چې سره وګرځي رښاوي غیر معلوم حالات ته معلوم وګرځي. دې مسافر ته ځکه مسافر وای. سفر کشف ته ویل کی د تم کشف د احوال د عالم راشي، کشف د احوال د مرګري تراشي. سفر دا اصل کې واللیل اذا اسفر ده یو فسر ده. مفسر خو کفا مقدمه ده، نو څوک چې دا مقلوب دي څوک مقلوب نه ده. د دې دوه ټکو په معنا کې معنا د ایضاح پرته فسر ده کنه. نو تفسیر کې فی مخ کې د سین رسته ده، په مسافر کې سین مخ کې د فی رسته ده، لیکن کې یو مخ کې څوک دا یو مقلوب دي د بلنه، لیکن قلب ضرورت نشي دا دوه لفظین دي په معنا د دوه کې کشف وروته لغوي معنی کشف ده. یو اصطلاح د اصولیانو هغه په مفسر یو قسم دی د اقسام او د ظاهر نه. لنډ خبره بداو کې دا یو قسم دی، هغه څلور اقسام دي ظاهر، څلور اقسام دي خفي. دا اته قسم دي. نه پدې اصلو اقسام د ظاهر کې یو قسم مفسر دی. مثلا باندې پیږي تاسو پدې کې اذا حد درجه ته رسیدلی وي، خودم رده چې احتمال پکې د زغوی د نسخ احتمال پکې توی، نو هغه په محکم کې هغه احتمال د نسخ ختم شي. نو تفسیر اصل کې د فسر نه دی، فسر کشف ته وای لغوي معنی. تعویل د اول نه دی، اول رجوع ته ویل کېږي. د دې وجه نه معال مرجع ته وای، معال د دې خبرې نه مرجع د دې دارت اول رجوع ته وای. تحریف دا د حرف نه ماخوذ، حرف کناری ته وای، طرف ته وای. د دې دریو الفاظو کې دا تحریف پریدا او د تفسیر او د تعویل په دې مابین کې څوک تفریقه نه کوي. ابو عبیده یو مفسر دی او عالم دی د لغت، هغه وی دا دواړه لفظین مترادفین دي، یو په زید بل باندې مستعملی. وما يعلم تأويله الا الله واحسن تفسيرا واحسن تفسيرا الکراغله چې الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. نو تفسیر دا د تعویل په ځای مستعملیږي، تعویل د تفسیر په ځای باندې مستعملیږي. نو دا وی لفظین مترادفین دي.
امام راغب دام یو عالم دی د لغت، هغه وای چې تفسیر عام دی د تاویل نه. تفسیر به هر چا په کلام کې راځي، د هر چا په کلام کې چې ته داغي ایضاح ته معناو کې نو کلام د الله تعالی که کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دغه ته تفسیر وي، او تاویل مختص په کتاب الله پورې. نو هغه وی تفسیر عامی مطلق دی او تاویل اخص مطلق دی. سو کو چې نه دا فرق دی پکې ته څنګه د تفسیر د تاویل هغه وی تفسیر چې مراد د الله تعالی منکشف شي په طریقې د قطع او د بیت سره دي ته ویل کېږي تفسیر، او چې مراد د الله تعالی متعین شي په طریقې د قطع او د بیت سره نه بلکې په طریقې د ځوان سره، لکه په احتمالات عدیدی کې یو احتمال متعین شي، نور احتمالات وي لیکن دا تعین دی احتمال په دلالت په دلیل ځونی سره او شدید ته ویل کېږي تاویل. نو که قطع په تعین د مراد د الله تعالی باندې په دې طریقې سره وضاحت شو نو هغه ته وی تفسیر، او که قطع نه و بلکې ځنن تعین د مراد د الله تعالی او شغی ته تاویل وی. سو کوئی چې دا چې بیر روایت شي تفسیر نو هغه ته تفسیر وی، چې بیر درایت شي هغه ته تاویل وی. مطلب چې حدیث سره تفسیر شي یا په قران سره تفسیر شي، تفسیر بیر روایت ته ویل کېږي تفسیر، او تفسیر بالدرایت ته ویل کېږي تاویل. دا مختلف الفاظ دي لیکن دا غي نه دوی غردار چې ابو عبیده قول غرد دا یو د متقدمین او اصطلاح ده، متأخرین بیا دا مسله ذکر کړل چې او تفسیر دی او تاویل لنه خبره ده شو چې تفسیر تعین د مراد د الله تعالی دی په دلیل قطعی سره، تاویل تعین د مراد د الله تعالی دی په دلیل ظنی سره. مسله باندې پیږي تاسو یا تفسیر دی ته وی چې ما لا يحتمل الا معنى واحدا، تفسیر دی ته وی چې صرف یو معنا وی متعین، او تاویل دی ته وی چې يحتمل الوجوه والمعاني چې ډیرو معنی احتمال یو ته یو معنا چې متعین کې هغه په قرینی سره دلالت ظنی سره ته یو معنا متعین. خو خلاصه دا جوړیږي چې تفسیر تعین د مراد د الله تعالی د په طریقې د قطع سره، تعویل تعین د مراد د الله تعالی د کلمات او قرآن نه په طریقې د ځوان سره. دا خلاصه د ټولو عبارات مطلب د غشان دی. یو تحریف ته تحریف او تعویل کی وی فرق دا دی چې په تعویل کې اصل کې هم صفت کلام دی د ظاهر نه یو احتمال ده چې د ظاهر نه ته مصروف کی یو احتمال ته واړی، لیکن په دې طریقې سره چې هغه مخالف ته کتاب الله نه یو احتمال غیر مخالفه دا تعویل دی. او صرف ته کلام د ظاهر نه یو احتمال مخالفت د چانه د نصوصنا د محکمات د کتاب الله نه هغه ته ویل کېږي تحریف. ظاهر یو معنا ده تو لګي دا کلام د ظاهر نه غیر ظاهر ته مصروف کی وایړای، لیکن دسی احتمال ته واړی چې هغه مخالف ته چانه وي، مخالف د نصوص قطعیو نه نه، د محکم د کتاب الله نه مخالف نه، د قطعی عقیدې نه مخالف نه، د نصوص قطع نغی ته ویل کېږي تعویل. او کس کلام د ظاهر نه غیر ظاهر ته دی واړو، لیکن په دې طریقې سره چې هغه کوم احتمال غیر ظاهر چره هغه مخالف د محکمات د کتاب الله او د نصوص قطعیو نه دي ته ویل کېږي تحریف. مسله باندې پیږي تاسو نو تحریف او تعویل په دې دواړو کې دا قدر مشترک دی چې صرف ته د کلام د ظاهر نه غیر ظاهر ته احتمال غیر ظاهر ته، خدغه احتمال غیر ظاهر ته چې را د ظاهر نه د کلام ته واړو نو کداغه موافق ته کتاب الله او د سنت رسول الله سره، یعنی د محکمات او د دلایل قطعیه او د نص د شریعت سره موافق دي ته ویل کېږي تعویل. ظاهر خو مراد نشه، ظاهر نه غیر ظاهر ته واړو خدا تعویل دی، او که د ظاهر نه د غیر ظاهر ته واړو لیکن هغه د احتمالو چې هغه د محکم د کتاب الله نه او د نصوص قطعیه او د عقیدو قطعیه نه مخالف دي ته ویل کېږي تحریف. نو په تحریف کې چې دا لفظ چې ظاهر نه غیر ظاهر ته واړو شي احتمال ظاهر هغه مخالف وي، هغه د نصوص قطعیه نه مخالف وي، د عقاید قطعیه نه مخالف وي، د محکم د کتاب الله نه مخالف وي، او په تحریف کې په تعویل کې مخالف نه وي. مسله باندې پیږي چې مخالف نه نو تعویل، اګه مخالف نو تحریف. نو یو تفسیر شه هغه تعین د مراد د الله تعالی شه په طریقې د قطع سره تقیو خبرو کړ. یو تعویل تحریف شو نو تعویل صرف ته کلام دی د ظاهر نه احتمال غیر ظاهرته چې هغه موافق وي د کتاب الله سره، موافق وي د نصوص محکمه سره، موافق وي د عقاید قطعیه سره، چې هغه سره موافق وي لیکن ظاهر نه غیر ظاهری.
او چې صرف ته کلامو کې د ظاهر نه احتمال غیر ظاهر تا، لیکن دغه مخالفي د محکماتو د کتاب الله نه، د نصوص قطعیونه او د عقاید قطعیونه دي ویل کېږي تحریف. مسله باندې پوهیږئ؟ یو علم التفسیر شه، د علم التفسیر موضوع، د علم التفسیر تعریف، د علم التفسیر غایات. یو تحریف تفسیر تعویل شو، نو تفسیر خدا مراد د الله تعالی په طریقې د قطع سره چې معلوم شغې ته تفسیر وای، او تعویل او تحریف کې دغه فرق. مسله باندې پوهیږئ؟ دا سند القرآن شی او بل موضوع د قرآن، غایه د قرآن، تعریف د قرآن شو، بل تعریف ته علم التفسیر شو، غایه د علم التفسیر شو، موضوع د علم التفسیر شو، بل تفسیر تعویل تحریف کی تفریقه شولا. دا پاغه دغه کې پاغه مضامینو کې لسو مضامینو کې یو دا. بل مسله خو موږ جامعیت ته قرآن چې دا مضمون موږ رسو ذکر کړو، دا فضیلت ته قرآن موږ دا مضمون رسو ذکر کړو. مسله باندې پیږي تاسو خدا مخ کې کا فضیلت ته قرآن. په فضیلت ته قرآن کې تاسو مې یو څه شعر ضرورت الوحی والقرآن دا و پکې تا کنه، او بل په فضیلت القرآن کې بل څه شعر جامعیت القرآن و پکې کنه، او بل په فضیلت القرآن کې سو اعجاز القرآن کنه جی، او بل په فضیلت القرآن کې څه شو خصائص القرآن. دا مضامین کنه جی. ضرورت القرآن والوحی دو چې الله رب العالمین دی او د الله تعالی تربیت لکه څنګه جسمانی تربیت دی، د بندګانو جسمانی تربیت کوي. دغه منګه پیدا کی جسمانی روټی لاله راکې رزق په ابتدا کې د مور په ګېړه کې رزق لاله را رسي، بیا چې د مور د ګېډې سره پیدا کی بیا د رزق تنظیم لاله وکي، او بیا د غین رسو سره غټي غټي د رزق تنظیم له اسباب ته د معیشت برابرې لوی بلای وخت نه جوړ شي. تربیت جسمانی دی کنه دی د مور د ګېډې نه ځان لري رزق راوړي، پیسې مې راوړي کنه بار چې راوځي الله تعالی ته تهیه کوي، الله تعالی ته خبري برابر کی، اسباب ته برابر کی، طریقو ته برابر کی. د دې وجه نه د تربیت پروګرام جوړ کی الله تعالی. لکه څنګه چې الله رب العالمین دی جسمانی تربیت خپل مخلوق کوي، نو دا غرنګي د الله تعالی غ تربیت کامل تربیت نه روحانی تربیت هم د بندګانو کوي. روحانی تربیت کوي د بندګانو، یعنی داسي پالي چې د حد کمال ته ورسي، روحانی طریقې سره حد کمال. نو هغه روحانی تربیت لپاره غذای روحانی هغه نه مگر قرآن او وحیدات. خبره باندې پوهیږئ تاسو؟ هغه الا تذکرة لمن یخشى، دا تذکره ده د من یخشى لپاره. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، چې دې قرآن تابعداري چې وکړه ناغه به بیلاری نه او هغه به تکلیف باندې نه. فلا يضل ولا يشقى. او آدم علیہ السلام چې الله تعالی را کوزاو نو ته وی چې اهبتوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا هغه روحانی غذا ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ما په تاسو کې دوه امر ترکت فیکم امرین، په یو روایت کې راځي چې لن تضلوا ما تمسکتم بهما، اسچلب بیلار نشه گمراه بنشه چې تاسو په هغه باندې تشبث کوئ. کتاب الله و سنتي، پیغمبر علیہ السلام سنت دا د کتاب الله تشریح د شرح ده. نو متن او شرح مو د تبریخ لري. نو تاسو کو بدی باندې څور تمسک کوئ دا مکلک نسلی وي، نو تاسو بچی بیلار نشه. روحانی غذا هغه هدایت الهی دی، روحانی غذا هغه هدایت الهی دی. ځکه د دې ذریعي سره انسان د قلبي بیمارونو محفوظ کیږي. قلبي بیماری بعضی دي چې سړی بالکل هلاک کی، هغه لکه کفر شو. بعضی قلبي بیماری دي چې هغه سړی د سړیتوب نو باسي، لکه جسمانی بیماری بعضی چې سړی بالکل هلاک کی، او بعضی جسمانی بیماری دي چې هغه انسان د انسانیت نو باسي. نو اسی ژوند دیو ته ویل کېږي لیکن صحیح نه په واقع کې. دا قرآن دغه شان دی. الله تعالی فرمایي کړي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
تاسو پند او نصیحت تاسو د پروردگار طرف نه راغله ده هغه شفا د ما فی الصدور ده هغه بیمارو شفا ده دوایدا چې هغه په قلوب کې ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین اور رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي دا روحانی غذا دا روحانی کمال پدی باندې حاصلېږي نو روحانی کمال روحانی تربیت هغه نه مگر څه شری هدایت الهی دی هغه قران شریف دی نو لکه څنګه جسمانی تربیت تمنګ محتاج یو الله تعالی جسمانی تربیت کوي دغه رنګ روحانی تربیت ته موږ محتاج یو هغه روحانی تربیت نه مگر دغه بل خو تاسو کتابونو کې به ویلي چې دا انسان مدنی بالطبع دی د خپل زندګانی کې اجتماع تسرد بنی نوع نه محتاج دی انسان دومره محتاج الله تعالی پیدا کړی دی چې د خپل ضرورت په یو سر نشي پوره کولی په یو سر نه بلکې کله یو نوړی روټي مکمل اخرین دی ټولي دنیا ته محتاج دی الله کدا روټي داوله د کم جنرال د دانو نه جوړ شو دانی کم ځای پیدا شي زمیدار ته ضرورت زمیدار خو وسپنې ته محتاج دی ځکه چې به دا غنه خو وسپنه کارخانه ته محتاج ده زو په سپور تر لکې په لکې جوړاو د دنیا ټولي دنیا ته دی محتاج ده پرزی په کارخانه کې د کم ځای نه راغلي دي گاڑی ته محتاج شه موټر ته محتاج شه جاز ته محتاج شه دا یو نوړې روټي کې د خوري کنه جی نو دا به د ټولي دنیا نه نه کی په یو سر باندې ځان له جامې جوړولې شي په خپل کپڑا جوړولې شي الکه کپڑا دی جوړ کړنه بیا ځان باندې جامې برابر ولې شي یعنی په دنیا کې داسې ودا لباس ته وګوره چې دا کارخانه پکار دي په کارخانو کې پرزی هغه پرزی بیا پکار دي نو هغه پرزی جوړون کې ماهرین دغه پکار دي زو بس په مخه باندې دا یو کمیس چې ته هغه نه کنه چې دي کې ټولي دنیا ته محتاج دا ظاهره خبره ده انسان مدنی بالطبع دی د پاغ خپل زندگانی تیرولو کې محتاج د اجتماع ته د بینه او خپل سره خامخا کلی به جوړ شي خامخا خاریه به جوړ شي یو سړی به کارخانه لګي بل سړی به پکې مزدوري کوي بل به ماهر هغه به پرزی برابرې الک بل دکاندار به هغه به کپڑے اخلي الک بل په بازار کې به دکانداری هغه قائم کړي نو پتاوانه به خرڅي ته پیسې ور کوي الک بل به درځي هغه به له جوړي تو پیسې ورکې څوک درځي پکار دی انګر پکار دی دروزګر پکار دی دا سی وایا دا ټول تدا انسان محتاج دی ټول حاجتونه د انسان یقیني خبره په یو سر دی نشي پوره کولی او اجتماع به هغه محفوظ پاتې شي چې یو قانون د عدل د انصاف مابین لري خلقو کې وي ځکه چې الله تعالی په انسان کې یو دوه قوتونه یې خېدي یو قوت غضبی دی یو قوت شهوانی دی د قوت شهوانی په ذریعه سره کم اشیاء چې د طبيعت سره ملایمي هغه د ځان تراکش کوي ځکه کوم شي ته شوق او شي ځان تراکش کوي او په دې راکش کولو کې په دې جلب کې کچرته د سره څوک مزاحمه کوي نو په واسطه د قوت غضبی سره د هغه مدافعات کوي خامخا څه سکونه مکونه چلی هغه وخت کې چلی کدا خو زما حق ته ته کوم ځای نه راغلی نو دا مدافعات د قوت غضبی اثر دی او دا جلب د قوت شهوانی اثر دی دا الله تعالی هر انسان کې یې خیر نو هر انسان د خواهش لري د هغه شی چې هغه د طبيعت سره ملایمي او هر انسان غضب کوي په هغه چا باندې چې هغه سره مزاحمه کوي نو کته یو قانون نه د انصاف او د عدل قانون نه زبستا سره جنگ کوم ته زما سره کوي بل بل سره کوي بل سره کوي په وخت زمکه باندې بچته امن را نشي مسله باندې پويږي ځکه هر سره خواهش لري د هغه شی چې هغه د طبيعت سره ملایم او هر سره کې قوت غضبی چې دی به داغه مدافعات کوي نو کچرته یو قانون نه یو حد بندي نه یقیني خبره دي سره چلکه ته دی وسړي خپل مال له هغه بسم الله کې هغه اخلي هغه مدافعات کوي تبه هغه به تا ته نه پریدي نو چې ته دا غنه اخلي هغه به تا ته برنګ اخته شي ته هغه ته برنګ اخته شي یقینا جنتی دی دغه اجتماع محفوظه باقی نه پاتې کی لا بودی په کې دی او قانون عادلانه منصف قانون وي چې به ته خو خواهش لري خود دې شي خواهش په نه لري ځکه دا پردې دی
ته خو ځان ته راکش کوې خو دا شی پردی دا به ځان ته نه راکش کوې ستا خواهش د دغه ځای پورې دی البته ستا قوت غضبي په ذریعې سره مدافعات چې ته کوې نو چې ستا یو شی یو سړی اخلي ته به پس هغه مدافعات کوې او پردي شي به ته لاس وړلی نه چې دغه قانون نه حدبندي نه پکې ده خو ظاهره ده اجتماع مختلف شي بیا به خو ظاهره ده چې دغه به ده جګړه به په مخه باندې فسادونه به نقصان به لیکن داسې قانون پکار دی چې هغه د نقصان نه او دغه نه چې فساد نه پاک وي منزه وي رښتینی وي هغه څوک پکولی شي بل هغه قانون پکاري چې هغه مقنن په خلقو باندې هغه قانون جاری کولی شي زوري وي بل داسې قانون د هغه چا پکار دی چې هغه د چا نه متاثر کېږي نه عاجز نه وي قادر وي او علم کامل وي هغه ته د خوالي د بدوالي مکمل پته وي چې دا قانون دا مناسب دی د خلقو د مزاج سره دا نه دی مناسب د خلقو د مزاج سره دا د خلقو د خیر دی خیر شر دا دنیوي قوانین چې کوم دي ډېر کله بادشاہ یو قانون پاس کی او غلط وي ځکه دوی ته انجام نه معلوم چې دی انجام څه دی څه نه دی د دې وجه نه هغه خراب شي بیا زر بدل کی خبره بدله کی اوس علم محیطه غواړي قدرت کامله غواړي مسله باندې پوهیږي تاسو او دا خبره چې چانه متاثر کیږي نه دام غواړي هغه قانوني الهي دی ځکه دا الله قدرت کامل نه دا الله تعالی علم محیط دی دا الله تعالی ته معلوم دی چې په دې وخت کې د دې خلقو سره دا خبره مناسبه ده په دې وخت کې د دې خلقو سره دا قانون مناسب دی په دې وخت کې د دې خلقو سره د دې مزاج سره دا موافقه ده او الله جل شانه د چانه متاثر کیږي نه د چا سره رشتہ شته چې دا د قرابت والد وجن تاثر راشي نه د چانه یریږي نه څه پرسم په عادت کې الله تعالی راځي نه قوت واهمه پکې تشتا موږ ډېر کړه ته قوت واهمینه متاثر کیږو مسله باندې پیږي تاسو د مقبره باندې د شپې نشوت لاله مقبره کې څوک دي همړې دي لیکن هغه کې د شپې لاړ شو مقبره ته یو کس پاسي یې مقبره نه کمړې پاسي ولکه کمړې پاسي خو ستارو په پاسي خو شي کنه لیکن یری غنی شتلې دا قوت واهمه ده واهمه وای چې لکه مزه کدل کې ببو پایس هیڅ شی پکې ته نه واهمه نه سره متاثر کیږي د عرف او د رواج نه سره متاثر کیږي د رشتہ داري د وجه نه سره متاثر کیږي د الله تعالی کې دغه تاثر انفعال د څه نه نشته نو دغه قانون چې هغه اجتماع په مختلفي نه هغه محفوظ پاتې کیږي هغه نه مگر قانوني الهي دی نو دا قانون دا ضرورت القرآن دار چې زمنګ د زندګانی دارومدار په دی باندې دی ولولا کدا نه زندګانی مختلفه ده د دې وجنه الله جل شانه په تور د امتنان سره بیانې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث ذک قانون د پرخ بیا مقنن پکاري د قانون د پرخ مقنن پکاري وزکون کې پکاري چې الله تعالی دا قانون راولېږي د چا په لاس راولېږي نو هغه چې چا په لاس باندې راولېږي هغه ممتاز وګرځي الله پاک معجزه لور کې امور خارقه للعادت لور کې داغه په واسطه سره الله پاک قانون راولېږي نو په دې کې د انسانانو د زندګانی تحفظ دی ولولا کدانې زندګانی غیر محفوظه ده بیا خلک قرآن ته ضرورت او وحی ته ضرورت پکار دی کنه دی پکار ضرورت القرآن خو یو دار چې تربیت روحانی دی بل هغه نعمتونو د الله تعالی کې دی چې مدار د انسان او مدار د بقا د انسان د حیات انساني په دی باندې دی بیر دینه د انسان بقا او د انسان حیات جوړی دی نشي ضرورت القرآن شو وبل جامعیت قرآن د قرآن دسی کتاب دی چې هغه جامع دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوتی ته جوامع الکلم ما ته دسی کلمې را کړې شي چې هغه جامع دي جامع څه ته وایي جامع هغه کلام هغه کلمې ته ویل کېږي چې داغه لفظ مختصری او مشتمل په معانی او کثیره وبانه لفظي یو جمله وی چې هغه متضمن وي لپاره د معانی او کثیره ودی ته ویل کېږي جوامع نو قرآن شریف کی جامعیت ته مختصر لفظ وی هغه متضمن ډیر او جامعیت ته قرآن شریف دا خو ظاهر دی ان انزلنا الیک الكتاب ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لكل شیء ونزلنا علیک وانزلنا تبیانا لكل شیء خدای وی چې هر شی به کتاب بیان کړل تبیان د مصدر حمل لاغله دی په مصدر مزید راغله
مصدر د مزید کی معنا د زیاتوالی پرته زیارت المبانی تدل علی زیادت المعانی چې حروف څومره زیات وي هغه شان معنا سره زیات وي تبیانا بیان نه دی ویلې تبیان ویلې کامل بیان دی د هر شی ولید ضروريات الدين تبيانا لكو انزلنا عليك الكتاب ان انزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ده هر شي د ضروريات خذم ردا چې بیان بعضی په کتاب دو قسم یو بیان جملی دی چې اجمالی بیان دی یو بیان تفصیلی دی نو د ډیرو جزئیات او تفصیلی بیان الله جل شانه په قران شریف کې کړی دی اعتقادیات خو تفصیلا بیان کړی دی او هر چې عبادت فرعیه داغي اصول بیان کړی دي داغي اصول لکه صلات بیان کړی دي زکات بیان کړی دي حج بیان کړی دي نو بعضی مسائل جزئی خو سروم بیان کړی دي مسله باندې پیږي تاسو لیکن بعضی امور دي سری جزئیات چې صراحتا نه دي بیان کړی داغي د تشریح د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان داغي سره ملحق کړی دي چې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم پیغمبر چې تی خلق ته بیان کې تی وضاحت کې پیغمبر ته مقفر خیره او دا متکلم په کلام کې دا خوبی وی چې بعضی زینو کې تفصیل کې بعضی زینو کې اجمال کې بعضی کې گران کې بعضی زینو کې آسان کې او که بالکل صفادی سی او کلامی چې هغه بالکل داول نه اخر سره پورې آسان وي نو هغه کلام د بلغا او د فصاحه او په توقع هیڅ نمونه کلام نه کلام کې چې خامخا څه موضوع صدقه پکې نو پس هغه په کلام کې لطف پیدا کیږي مذهب کې پیدا کیږي بهر تقدیر خدا د متکلم خپل مصلحتونه فوایدی چې ځینې دې ګرانې ځینې کې اسانې ځینې کې اجمالی ځینې کې غیر اجمالی نو جامعیت ته قران شریف داره چې د ډیرو مضامین باندې په ډیرو امور باندې دلالت کوي ان انزلنا الیک الکتاب وانزلنا الیک الکتاب تبیانا لكل شیء دا د هر شی لپاره دا مکمل بیان دی دا د قران شریف د جامعیت خود دنیا دلایل مشکات کې روایت ده هغه حدیث وګد ده او ضعیفم ده د مشکات په کتاب فضائل القرآن کې ذکر شری حارث الاعور دا یو راوی شای مشکاتون ملي چې دا ضعیف ده لیکن دومره ده چې په حدیث ضعیفه په فضائل د اعمالو کې دوه معتبرای مثلا باندې پیګم د ترغیب د پاره ذکر کړی ده حارث الاعور دا د حضرت علی کرم الله وجهه شاګرد دی دیوی چې مررت فی المسجد فاذا الناس يخوضون فی الاحاديث زب جمعات باندې یو ځله جمعات تلانه ما نو خلق په جمعات کې د دنیوي خبرې کول هغه کې مشهور اداره تګرانه معلومه شو فدخلت على علي حضرت علی کرم الله څنګه لاړم فاخبرته ما خبر کې چې ګور جمعات کې خلق نه سي د دنیا خبرې هغه وی فقال او قد فعلوها اے دو کړل دا کار واقع کې دغه شان ما چې او کړی دی کنه لکه ناس خبرې کوي قولت نعم هغه چې اما انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر علیه السلام اوریدلی چې هغه فرمایل چې الا انها ستكون فتنه خبردار شه فتنی به مخې لراځي زما په امت کې به فتنی شروع نه مصیبتونه مخې لراځي حضرت علی کرم الله وجهه چې ما د رسول الله اوریدلی دي چې رسول الله فرمایي چې الا انها ستكون فتنه حضرت علی کرم الله وجهه ما وی چې یا رسول الله قلت ما المخرج منها یا رسول الله دې فتنونه دې مصیبتونه دې دغونه به د بچاو څه ذریعہ سره به تنه څنګه خارجي څنګه بچ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې قال کتاب الله قرآن شریف سره وسه بچ کی داغه د فتنونه داغه د مصیبتونو د شرونو د بچ کېدو ذریعہ به کتاب الله څنګه د کتاب الله کته دا غواړي چې زه د مخکنو خلق حالات معلوم کوم د مخکنو خلق حالات قرآن شریف کې شته کته دا غواړي چې آینده استقبالی امور او حالات معلوم کړي استقبالی امور او حالات قرآن شریف کې شته حشر د نشر او کدا غواړي چې ما د دوتون مسلمانانو منځ کې فیصله وکم د فیصلې شی په قرآن شریف کې شته یعنی هر یو نمونه مضمون په قرآن شریف کې شته هغه حضرت علی کرم الله وجهه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فيه نبأ ما قبلكم د مخکنو خلق کسی په کې شته وخبر ما بعدكم درسنو خبرو اخبار په کې تشته د قیامت مسله په کې شته د قیامت علامات په کې تشته او عین د جنت دوزخ واقعات په کې شته
وحکم ما بینکم استاس ما بین کې دا د فیصله شي حکم ما د دوتو مسلمانانو دغه چراشي د قرآن باندې خلک فیصله کوي او دا قرآن تشریح پیغمبر علیه السلام کړی دا او د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضلکه خلاصه فقها او واصله دا بعینه زمونږ د ټولو امور د دعوو د قسمونو د شهادتونو د ټولو د لپاره مسله ده وحکم ما بینکم هو الفصل دا د فیصله کتاب دی لیس بالهزل غب شپ نه دی ټوکه نه ده من ترکه من جبار قسمه الله شیو سړی د تکبر د وجنه قران ارتاو کن الله تعالی به مات کی قسمه الله وین کسره الله دا سی به الله تعالی ذلیلی کی چې سوایم یو سړی قران د تکبر د وجنه ځان اوچتی صاحب کو د قران په قانون باندې نو قسمه الله خدای به مات کی ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله چې هدایت په غیر د قران کې طلب کو اگر یاد وساتئ غیر د قران نه حدیث نه موای حدیث د قران نه غیر نه دی د فقهاو هغه اجتهادیات مسائل هغه د قران او د حدیث نه غیر نه دي د مجتهدین د اجتهاد منبع قران او حدیث دی مسله باندې پیږي تاسو ویلې دي کنه جی والرابع القياس المستنبط من الاصول الثلاثه قياس خود دغه ته وي چې هغه د کتاب او د سنت مستنبط وي اچري کتاب د سنت مستنبط نه ته هغه ته د قياس نه وي نو مسائل اجتهادیه چې سری فقهاوی چې کوي نو هغه کتاب او سنت دی د کتاب او د سنت حقیقت ته معنا ده مسله باندې پوي تاسو نو چا چې طلب د هدایت په غیر د قران شریف کې وکون اضله الله الله تعالی به گمراه کوي وهو حبل الله المتين دا الله تعالی غرسي مضبوط را چې الله تعالی فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا دا الله تعالی زکه چې دا لکه رسي سړیونه سي مضبوطه نه سید هلاکت نه محفوظ کیږي دغه نه قران شریف چې سړی مضبوط پدې باندې عمل شروع کین د هلاکت نه مضبوط کیږي محفوظ کیږي وحبل الله المتين وهو ذکر الحکیم دا نصيحت ته چې مضبوط نصيحت ته وهو الصراط المستقيم دا غني غلار د الله تعالی تر رسیدلی دا هو الذي لا تزيغ به الاهواء دا قران دا هغه کتاب دی چې په دې باندې احوا نه مایل کېږي د حق نه غیر حق ته د قران شریف مضمون انګریزي نه کم نه ده لیکن د دې باوجود دغه ماشومان د قران شریف الفاظ او حروف داسې د کوي چې سوایم دا د قران شریف دغه کمال له ولا لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس بالالسنه ولا يشبع منه العلماء علماء د دې د مضامین نه مړیږي نه دا د دنیا مسائل دی پکې تا عالمان د حضرت علی کرم الله وجهه نه مرقات ذکر کړی دی هغه وایي چې لكل آیه 60000 فهم د هر آیات شپې ته زره معنی دي یو آیات حضرت علی کرم الله وجهه کمی خوښ شي نو زبر د قران شریف دومره تفسیر وکما چې او یاو خان پیټي بتینه ډک شي اوخ څومره پیټه وړي یو وخت دو خدي درې دي سل او یو هغه څومره لې تفسیر او دغه شان جو واقع کې شوی د باج تفاسیر دي په سونو باندې جلدونه په سونو جلدونه او خلاصيږي نه لا هر درجه کې په هر قرن کې چې عالم تفسیرو کې هغه مخکنی تفاسیر نه بدلي نوې مسائل پکې تر هغه نوې خبرې پکې ترازي دا د قران شریف د هغه معنی دریاب دي دا دې کلام دی چې په دې علماء ته نه مړیږي د دې مضامین نشه ختموله ساتو ساده ته وګیتګي ولا يخلق عن كثرة الرد د ډیر تکرار نه د ډیر ویلو د وجنه سړی دا بے لذت کیږي نه قران شریف چې څو ځله وای نو هر ځل باندې تعالی خوندر کې چې څومره زواد شي بیا خون پکې تخزیاتی کافیه زواد کنه کافیه په طالبان یادول الکه یادوله یو ځل به گردان ک بیا به گردان ک بیا به ټوله سبه گردان ک سرمیر به گردان الکه به چې سپو غزل باندې مثال سړیا رښتیا وای نه لز زله چې تداغین خپل ته یو شعر وای نو بالکل فن بل نه درته او قران شریف چې څومره زواد شي هغه کې هغه فن زیاتیږي ولا يخلق عن كثرة الرد او د دې هغه فن نه خرابيږي د ډیر ویلو د وجنه چې سات په ساتي واپس کوي سات په ساتي واپس کوي دا نه دغه ولا ينقضي عجائبه د قران شریف عجائب هغه مضامین غریبه دا ختميږي نه هو الذي لم تنتهي الجن اذا سمعته حتى قالوا پیرانو چې واورید چې واورید قدر تناغو سوې د اوریدو سره وي چې ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به
خپل قوم ته لاړ و چې موږ خو عجیب قران واورید چې هغه هدایت طرف ته خلق راهنمایي کوي نو موږ په ایمان راوړ صرف د اوریدو سره سره بل څه من کې درنګ نو تیر شي بل څه معنی نه خو د اوریدو سره سره فورن هغه د قران شریف دومره اثر او قبول کو چې ان سمعنا دا خبره وکړه یادي من قال به صدقه چا چې په قران شریف باندې تکلم کو رښتیا وی قران شریف کې دی رښتیا درو خو نشته په قران شریف کې ومن عمل به اجر چا چې عمل په قران شریف باندې وکون هغه هغه ته ثواب ومن حکم به عدل چا چې په دې باندې فیصله کوله هغه عادل شه قران شریف کې قانون د عدل دی د انصاف قانون په کې الله تعالی را لګل ومن دعا الیه هدا الی صراط مستقیم یو سره قران ته خلق راو بالا قران ته خلق راو بالا نو هغه صراط مستقیم ته خلق راو بالا اگر راهنمای د صراط مستقیم وکړه دا د حارث الاعور روایت ته ترمذی را نقل کړی دا اگر کا مشکات دار نقل کړل خو هغه په جرح کړی د حارث الاعور دا راوی لیکن په بعد فضایل د اعمالو کې رښتیا وای په قرآن شریف کې څومره مضامین شو الکه د مخکنو خلقو قصص پکښتا د رسنو خلقو قصص پکښتا زمنګ د اختلافي مسائل حل پکښتا ما او هدایت پکښتا کتب تلفظي په الفاظ باندې کې نو رښتیا دي او که خلق ترا برین نی غلار ترا بللی د الله تعالی رسیدا مضبوطه او د دنیا صفات کمالیه په قران شریف کې راغله جامع ده د قران شریف جامعیت ده مسله باندې پويږي کم کې کلام کی جامع هغه جو افضل ځخ ظاهر خبره چې کلام دغه به افضل وي د کلام د قران شریف ضرورت شو د قران شریف جامعیت شو د قران شریف معجز والے دا هم سرګند خبره ده چې قران شریف معجز کلام دی د مسلم شریف کې یو روایت دی او حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما من الانبیاء من نبیین الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحى الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پیغمبر د پیغمبرانو د نشته مگر هغه ته معجزات ورکړي شي او دومره معجزات هغه پیغمبر ته ورکړي شي وي چې هغه د خلقو د ایمان ذریعہ ګرځیدي شي اوس یو سړی د پیغمبري دعوه وکي نو د پیغمبري د دعوی د رښتینوالي د لپاره بس دلیل پکاري کنه به پکاري چې دا پته خولګي کنه چې په خپل دعوی کې رښتینی دي نو الله تعالی د پیغمبرانو په لاس باندې امور خارقه للعادت ظاهري ناشنا د عادت دي ته معجزه وي مثلا باندې پوهیږي تاسو معجزه څه ته وای امر خارقه للعادت ته وي چې ظاهر شي په ید مدعی د نبوت باندې چې اوسره دعوه د پیغمبري کوي دغه په لاس باندې امر خارقه للعادت ظاهر شي دته ویل کېږي معجزه امر خارقه للعادت خبره پوهیږي او چې مدعی د نبوت نبی نو داغه په لاس باندې الله تعالی امر خارقه نه ظاهري امر خارقه العادت الله تعالی چې داغه د دعوی مثبت وي داغه صداقت په کې تا داغه رښتینوالي دا الله تعالی عادت خپل په دي جاری کړی دی چې داغه په لاس باندې امر خارقه للعادت نه ظاهري نو امر خارقه للعادت فلا چې ظاهر دي په لاس مدعی د نبوت باندې هغه ته ویل کېږي معجزه دا هر پیغمبر ته خدای ورکړي ده د دې لپاره چې د هغه په دې دعوی د نبوت کې هغه رښتینی ثابت شي نو چې بیا ته وایي چې دا الله تعالی حکم دی نو خلق په منی ځکه چې هغه وایي چې د الله تعالی د طرف نه رسول ما او دلیل میداد نو چې اوسره دلیل قائم کړي داغه صداقت ظاهر شي هغه چې خبره کوي خو رښتینی خبره ځکه دلیل مخکې قائم شي دلیل ودرې دلی په خبره باندې دا هر پیغمبر ته الله دا معجزې ورکړي دي لیکن داغه وخت سره مناسب لکه دوی وایي د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې د سحرونو چرچا و د دنیا خلقو به ساحرانو دا کوډي به کول او دا زبردست سحرونه به کول چې هغه شان ساحران چې نه پیدا کیږي په مختص مکه باندې نو په هغه وخت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی داس یو دو معجزې ورکړي یو ترهیبی و بل ترغیبی و یو ید بیضا و بل عصا و دا دې ترخت بلاس سیکا او بیا به چراغ هغه بالکل رار په شانته ری بیلی په شانته پړقیدا و بالکل صفا پړقیدا بیا به چې دغه ته د تخت په پیسته کې بس بیا به ختم اگر نه به دغه هغه لاس و بیماری پکې ته نه و دا یو دا ترغیبی معجزه و یو ترهیبی معجزه و هغه ته الله تعالی او تعصا امسا ور کړیو
او دا هغه په مقابل کې دي ساحرانو په مقابل کې الله تعالی به چې دا امثال یو غوښوي غرزاغین عظیم شان خامار جوړ شو چې هغه ټول ختم کړ هغه چې کوم سحرونه کړیو فاذا هي تلقف ما يافكون هغه چې کوم درو جوړ کړو هغه ټول لقمه کړه نوړې کړه ختم کړه دا وخت مناسب دغه شان معجزه دا امر خارق للعادت د دې وجنه هغه چې کوم ساحرانو د حضرت موسی علی السلام مقابله تراوتی او هغه ټول مسلمانان شغوی دا سحر نه دي په سحر کې زمنګ نه اوچت نمبر بل سحر نشتا دا سحر نه دا څه قدرتی شعر چې قدرتی شعر خو بظاهر چې معجزه نه الله تعالی د پلاس باندې ظاهر د دې وجنه هغه ټول مسلمانان نو دا هر وخت الله پاک پیغمبر ته دې یو شی ور کوي چې هغه امر خارق للعادت وي یعنی د عادت نه اوچت وي اوچت او هغه د مدعی د نبوت تصدیق او د هغه رښتینوالي راولي دي ته ویل کېږي معجزه د وخت سره مناسب په موسی عليه السلام په وخت کې دغه وخت د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې دغه ډیرو د طبيبان ډیرو د لوی حکیمان دا په هغه وخت کې جالینوس حاکم د فلان کې حاکم د لوی دغه چې کوم حکما چې دا په دغه وخت لیکن د دې برس مرض علاج چانه شو کوله مړې چانه شو ژوندې کوله چې د مور نډون به پیدا شو هغه به په علاج نه خکېده حضرت عیسی علیہ السلام ته الله تعالی دې معجزې ورکړي او ابرئ الاکمه والابرص واحيي الموتى باذن الله دا هغه حریان چې دا هو په طبي اصول کې دې علاج نشته دا زمنګ د علم حکمت د قوانینو نه بهر یو کار دی معلومی کی چې دا قدرتی شی دی قادر مطلق دا کار کوي په خپل حکم باندې چې مادرزاد نابینا چې د مور نه نابینا پیدا شي د هغه په طبي اصول کې دا علاج نشته د برس علاج نشته او مړې څوک نشي د کولې په علاج معالجه باندې او عیسی علیه السلام به قوم باذن الله غو پاسه او دا لاس په راکاګه او سترګې وې ټیک شلې هغه برس په رخصت دا دغه وخت سره مناسب علاج د حضرت سليمان عليه السلام په وخت کې هنر زیاتو یار سړيان ورو کې غو نجات جوړ کړو ګرځیدو په کې به انتها هنرو دومره هنرو چې د حد زیات چې د هغه مقابله چانه شو کوله سليمان عليه السلام ته الله تعالی داسې تخور کړ د بادشاہي چې هوای مسخره کړه سمشین پکې ته نو فټول پکې نه سوځید بل څه شی نه خو صرف د حکم بس د حکم سره بددا هغه تخبو لوی تخبو ګڼ شي ارکان دولت په وزرا او سره د خپل مشیرانو نه خپل وزیران هغه باندې بکینا چې کوم ځای کې به خوخه هغه تبعه دغه کوس کوم هغه ودا چې بکار دي چې خو سب مشیندې نشته راو دغه دا هغه هنر ټول هنرونو باندې دی غالب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې دا د فصاحت او د بلاغت او د شعر او د شاعري چرچا وډیرا او دو داسې فصاحت بلاغت په دې عربو کې وو چې ما سوا د عربو نه نور خلق ته به عجم به زبانه ته وي چې خبري نشي کولای وای دا حیوانات دا وای دا عجم دي خبري نشي کولای چې څوک خبري نشي کولای هغه ته عجم وي نو ما سوا د عربو نه دي نور خلق ته به عجم زکوي چې دا پس کې دي سړی د خپل مرادوم هغه کې دومره اعلی درجه کې فصاحت بلاغتو چې ما سوا د خپل ځان نه نور خلق ته بغوب ته به زبان وي چې را چاړهګان دي پټکی نه پويږي الکه دا داغو د فصاحت بلاغت په مقابل کې یقینا موږ جدا غشاني دومره اعلی درجه فصاحت سبع معلقه ته سبع معلقه زکوي چې را قصری وا غولي کلی وي کابي شریفي تعویذ نکړي وي چې څو د دې مقابله وکړي مسله باندې پوي دا زبردست شي نه په دغه وخت د فصاحت د بلاغت چرچا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی دا یو کلام ورکړ چې هغه د فصاحت او د بلاغت ډک دی هغه کې دوه متحیر شي چې دا څنګه چل دی دا خود د مقابله خونه کیږي یو دغه د نظر بن حارث یو کافر دغه وی لو نشاء لقلنا مثل هذا کمن اراده وکړو نو دغه شان به موږ جوړ کو یو کلام الله تعالی خا جوړول شي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله زي هغه سړي ما په هندستان کې سل غزه ټوپولې نا مرګري ته وی چې غز دغه د میدان دغه ده سل غزه خو څنګه حکم وو دا خیر ده الکه هندستان کې تاسو غزه ټوپولې الله تعالی وی غز دغه د میدان دغه ده تاسو د خپل کلام د سجنه جوړوي
دا کلام د څه نه جوړوي دغه حروف هجا نه دا کلام جوړیږي الف با تا سا جیم ح خ دال زال د دې حروف نه جوړیږي دا کلام د دې نه جوړیږي دغه حروف دي دا کلام د دغه حروف نه جوړ شوی چې کم تاسو تن خپل کلامونه جوړوي او ټول پریدا لس سورتونه پریدا یو مختصر سورت یو کوتاه سورت په اندازه باندې ولیکن چې فصاحت په بلاغت کې د پشانتی خوندور د پشانتی جوړ کړي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره مثلی تاسو راتلو کې د پشانتی په فصاحت په بلاغت او یوازې هم نه بلکې خپل مرګ ټول لاو بلای وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین او فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا مخکره تاسو نشئ کول یو سره وی مقابله کوي ته ویل کې ته خو ما مقابله نشي راوته زرا وزه ته نرشه تراوزه کاغه کې څه غیرت خامخا پروزي الله تعالی وی نشئ کوله ولن تفعلوا خو استقبال لپاره دی بالکل نشئ کوله او واقع کې دا مختصر صورت په اندازه باندې یو کلام دغه شان د فصاحت حالانکه چې د فصاحت د بلاغت قوانین هغه ته معلوم لیکن دا غي باوجود تر اوسه پورې چې دا غي په مثال باندې یو صورت نه دی راوړی او کراوړی دی موږ خبر شي نه نو ته بوته چې دا خود شیطان وسوسه ده دسی مسله ده چې هر وخت کې دا کفاره فجر زیاتی دا فساق زیاتی د مؤمنانو منون کی د قران دا کم وی او دا نه منون کی زیات هر دور کې دي سی وی کافران زیات نو دا منون کی د قران چې دا قران مونږ ته په زور زیر باندې د ټول حروف د هر څه سره بالکل سالم مونږ تر رسیدلې دي نو داغو هغه کلام خامخا په طریقې ولا سره به سالم هغه تر رسیدلو چې هغه سنداو راته کوي چې دغه دې کنه لیکن د تروسه پوری چرته یو مختصر کلام چانه دې پیش کړي معلومی کی شوه نه دی کوي خامخا داغه اسباب د رانقل کېدو ډیر دي سره د توفر د دواعی او د اسباب د را رسیدونه چې هغه ډیر زیات دي داغه سره به خامخا غره رسیدل لیکن نه دی را رسیدل معلومی کی نه دی شوه دا موجود شوه نه دی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله یقینا کلام معجز دی د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې و انما کان الذی اوتیته ما ته چې کوم وحی را کړی شه د هر پیغمبر ته وحی ور کړی شه لیکن ما ته چې کوم هغه وحی ده یو ناشنا وحی ده او الله الی چې ما او دا دسی معجزه ده چې ادوا مدا افیدا ده زمون د قران شریف معجزه دسی معجزه ده لکه حضرت موسی علیہ السلام عصا او د بیزاخ کار کړ خدا په توله کې چې بر حق پیغمبر دی د معجزې مطلب خدا غوي لیکن قران شریف خدا هم پته لګي چې بر حق پیغمبر دی لیکن مونږ ته په کتا قانون دی د هدایت قانون په کې مشتا زمونږ راهنمایي مونږ ته کوي صرف دانه نه چې صرف معجزه را د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت خبره ده په کې هغه خدا خو لیکن ورسره زمونږ د پاره په کې قانون د هدایت شته کنيشته شته پکې تا زمنګ د ژوند تیرولو دغه پکې شته کنه طریقه پکې شته کنه نشته نو په نور معجزاتو کې دي نشته او په قران شریف په معجزه کې دغه مشته او ادومه ده د قیامت تر ورځې پورې به دا قانون باقی پاتې نو افیده هم ده ادومه هم ده د دې سره معجزه هم ده مسله باندې پوهیږي تاسو دا اعجاز القرآن دی دوی چې یو اعجاز د مفرداتو دی یو اعجاز د ترکیب دی مفردات هم معجزه سو مختصر معنی او متول بچرته وې مسله باندې پیږي چې د معجز اعجاز دا یو مرتبه د مراتب د بلاغت نه ده اعلی درجه د بلاغت چې هغه ته اعجاز وي او بلاغت دو قسم دی یو بلاغت متکلم دی بلاغت کلام دی فصاحت درې قسم دی هغه کې یو د متکلم او د کلام او د مفرد دی نو په بلاغت کې فصاحت معتبري بلاغت به د فصاحت نه نشرات لري نو چې کوم امور د فصاحت د بلاغت تی هغه ټول په قران شریف کې موجود دي او داسې درجه کې موجود دي چې دا غیبانی لپاس سوکرات له نشي کوله نو دې معجز یو خود دې حقیقت اعجاز سيزان خبر کی چې حقیقت اعجاز څه دی مثال یو ګوري هغه قران شریف کې شته آیو تعریف بالاثر هم دغه چې معجزه کوي چې دې مثال باندې سوکرات لنی شي کوله مثلا باندې پوي دا اعجاز یو د مفردات اعجاز لکه مثلا د موت په باره کې قران شریف لفظ د توفی مستعمل دی د موت په باره کې
یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی. موسی عیسی علیہ السلام ته الله تعالی وایي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. خلق ته چا پیر شو الله تعالی ته چې یا عیسی خفقیږي مزبتا په خپل موت طبيعي باندې مړ کوم ښا د دوه د لاسه دوه تا ته څنګه شي ویلي دوه توفی هغه موت ته وی چې یو قتل له یو موت دی. قتل دا چې سړی دی قتل کې ودی وایي او توفی دار چې په خپل مرګ باندې یا عیسی اني متوفیک زبتا په خپل موت باندې مړ کوم د دوه تا ته څنګه شي ویلي. نو څنګه چې چا پیر خلق چا پیر شعر الله تعالی وی ورافعک الی طریقې دار زبتا او سوچت کم او بیا په خپل نیټه باندې د توفی اطلاق په موت باندې کیږي حتا یتوفاهن الموت ایجعل الله لهن سبیلا. مثلا باندې پیږي تاسو توفی اطلاق په موت باندې کیږي او ډیر ځینې کې ډور دي اصل کې دا د قران شریف اعجاز دی. ګوره اعجاز دا دی پکې تا چې کفار قریش وی او دغه نور کفار وی چې زندگانی خود د دنیا زندگانی ده بس چې مرشه ختم شو چې مرشه ختم شو بیا بالکل خبره خلاص شو. نو موت هغه عدم محض وی چې بالکل شی نشه د دې وجنه هغه وای چې سوال جواب نشینه الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. په دې کې موږ مړ کېږو جن دي کېږو نور د دنیا نه د دې عالم نه خپل بل عالم غنمانه. الله تعالی په هغه باندې ردوم کوي په دې الفاظو کې توفی اصل کې پورا اغستو ته وایي شي. وفات دین راځي کنه چې وای ما دا دین می داغه پورک یعنی یو شی چې پورا واغستې شي دې ته ویل کېږي توفی. نو الله تعالی د موت ته تعبیر په توفی سره کېږي دي کې اوس اعجاز دی. څنګه الله تعالی دا غو په عقیده باندې هم رد وکړو او خپل مراد په غزي کې چې هغه په حاصل شي چې د خدای بندګانو مرغ عدم نه دی. مرغ اوس طریقه د اصول له یو مرتبه ته مرغ سره خو سره اوس روان شو مرغ ختم نشو. دا موت دا اصول له یو شی ته دا مقوله ده غالبا چې الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب. دا مرغ سره دا خو یو پله نه موت عدم محض نه دی بلکې دا توفی مطلب دی چې پورا اغسل ته وي. دا خو اخذ دی مطلب دی یو حالت نه بل حالت ته منتقل کیږي دی. مثلا باندې پیږي دی خو بنی آدم محو نشه ختم نشه او د انسان حالت بدل شه. مخکې تکلیفي حیاتو د تکلیفي حیات نو سراغ بیا د بدلی د سزا او د جزاء حیات ته منتقل شو. اسی مثلا دا توفی لفظ په دې کې اوس اعجاز دی ځکه چې داغو د عقیدې هم تردید راغی او خپل معنا په حاصله شو. یا لکه په دې آیات کې وجعلوا لله شرکاء اصل کې وجعلوا شرکاء لله دی. دا لله اصل کې رسول دي دوه ګرځولې دي د الله تعالی لپاره شریکان. دا لله ځکه مقدم کړي دي لکه ته وای چل کې ته خبره دا ته چانه مخالفت کوي دا خو ته د بادشاہ نه مخالفت کوي دا ته خبره دا خو ته تاندار نه مخالفت کوي الکه هغه تاندار دا زیری الکه دا غلط خبره خدا تاندار په حق کې تعالی نو دا لله ټکی چې مقدم کړي دي په شرکا باندې چې دوه ګرځولې دي شرکا لپاره د الله تعالی مفعول ثانی ګرځي دا شرکای مفعول اول مفعول ثانی خو مؤخر پکاري لیکن دلته کې مقدم شعر نو مطلب دا چې تاسو خبره تاسو د شریکان چا لپاره جوړوي هغه ذات ته چې هغه ډیل وې دي وجعلوا لله الله له شرکا جوړ کړی دي. نو دا شرک مذمت د شرک قباحت پر تقدیم د الله کې معلوم شو. اوس دا د قران شریف یو خاصیت او اعجاز د قران شریف د دې د نکات ته بلاغت چې مختصر معنی متول وای هغه هر یو نقطه د بلاغت په قران شریف کې چرای شي آشنا طریقې سره راشي. نو اعجاز کلام الله بل خصائص د قران دي. قران شریف د آسماني کتابونو په مابین کې یو خاص شان لري. قران شریف یو متصوی ضرورت توحی میں ته بیان کړ بل متصوی اعجاز میں ته بیان کړ مختصر او بل میں ته جامعیت بیان کړ. جامعیت ته قران شریف د امام شافعی رحمت الله جامعیت متعلق یو خبره کړه وای سلور د پاسل آسمانی کتابونه دي او په دې سلور د پاسل آسمانیو کتابونو کې د ټولو آسمانیو کتابونو خلاصه په دې سلور کتابونو کې راغله. تورات شریف ته چې موسی علی السلام نازل شوی دی
انجیل شریف ته داوود علیه السلام باندې دا تو عیسی علیه السلام باندې او زبور شریف په داوود علیه السلام باندې او قران کریم پر رسول الله سلام باندې د ټول آسمانیو کتابونو خلاصہ او نچوړ په دغه مخکنیو دی کتابونو کې او دغه مخکنیو دی کتابونو خلاصہ او نچوړ په قران شریف کې دنه دي او د قران شریف مضامین دي هغه په سوره بقره کې دنه دي سوره بقره مضامین په فاتحه کې دنه دي دا جامعیت قرآن مبارک هغه دا ویل نو جامعیت قرآن میں بیان ک اعجاز قرآن میں بیان ک ضرورت القرآن میں بیان ک خاصیت قرآن په دې سلوټ د پاس اصول کتابونو کې قرآن شریف د دې یو شان دی بین د نور آسمانیو کتابونو ذالک الکتاب الله تعالی فرمایي چې دا منزل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا جنسی کتاب دی کتاب خدا دی ته یو سړي صفات کای کنه چې لکه په دې محله کې په دې کلی کې خو سړی هم دقه دی وای دانو خخره نه ګرځي دانو هم سړی دی خو مطلب دا چې کامل سړی هم دغه یو دی چې سړی د سړیتوب لایق وي هغه دغه یو سړی نو قرآن کتاب چې کتاب والی لایق هغه دغه قرآن دی سم کتاب دی کنه سم کتاب دی کنه ذالک الکتاب د قرآن شریف خاصیت دا دی جی ته الله تعالی مهیمن ویل دی و مهیمنا علیه ان انزلنا التوراۃ او ان دا آیاتونو کې راغلی رسو وانزلنا الیک الکتاب بالحق او بیا و مهیمنا علیه ټکی او سر راغله مخکې د تورات شریف او د انجیل شریف دا ذکر راغلی دی بیا رسو قرآن شریف ذکر چې الله تعالی کوي و مهیمنا علیه مهیمن نگران ته وای حافظ ته وای د نگرانی کوون کېره د مخکنی آسمانیو کتابونو او زین زینو کې ته مصدق لما بین یدیه وای د مصدق لما بین یدیه استاد رحمت الله علیه توی ارتون بابا جو خو بخاغه تشریح دا کولاغه وای چې د مصدق ته مهاوین څنګه لري د آسمانیو کتابونو مخکنی د هغه حقواله د ظاهری قران د هغه حقواله ظاهری ځکه قران په دې گواه دی چې هغه حق کتابونه دي وانزلنا الیک وانزلنا الله تعالی فرمایي چې موسی علیه السلام ته میدان نازل کړ د حضرت موسی علیه السلام د کتاب د ورکول ذکر په قران شریف کې راغل نه کنه راغله دغه رنګ داوود چې داوود علیه السلام د زبور شریف ذکر په قران کې راغل نه کنه راغله د عیسی علیه السلام د انجیل شریف ذکر په قران کې راغل نه کنه راغله د مخکنیو آسمانیو کتابونو د منزل والی من الله تبارک وتعالى دا غي ذکر قران شریف کې راغله چې واقع کې د الله تر طرف نه دی او ته ور کړی شي وي ا د قران شریف اثبات هغه د خپل اثبات کوي نو ګوره د کلام معجز دی نظم د قران شریف معجز دی ځکه قران شریف خپل اعلان کوي ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ابایک دا د الله تر طرف نه نه او دا د بل چاره طرف نه نو تاسو نران شری دی په مثال باندې مختصر یو کوتا صورت خو پیش کړئ لیکن دا کول نشي سو نو قران شریف خپل حقانیت په خپل ظاهر کړی دی آمد بدلیل آفتاب نور خود نور د پر په خپل دلیل لکه دلیل مګورا دلیل سره دی که دلیل ته ضرورت نشته ری خو ګورو تقدر ته د کتل سره سره پته ولګی چې حق کتاب دی د دې په مثال باندې بل نو قران شریف مثبت د صداقت خپل لپاره په خپل دی خپل صداقت دی په خپل ثابتای ا د نور آسمانیو کتابونو صداقت د بیان کړي دی دا خو د کہانی کرخه دا خو بالکل داسې دی چې سوایم او د هغه صداقت د بیان کړي دی رښتیا وای دی نگران شه د هغه د رښتینوالي مهیمن شو و مهیمنن علیه دی مصدق شه د هغه د پاره خبره باندې پوي دا خاصیت په نور آسمانیو کتابونو کې نشته دا په قران شریف کې لري مسله باندې پوي بلا مسله دا چې په نور آسمانیو کتابونو کې فقط مسائل بس دا الله تعالی طرف نه دا حکم دی او دا حکم دی او دا حکم دی او دا حکم دی دا مسائل یا اما اوامر نواهی څه وو او په قران شریف کې مسائل لی ور سره دلایل لی قران شریف کې مسائل لی سره دلایلونه یا ایها الناس اعبدوا یا ایها الناس اعبدوا دعوه مفعول به رو بس ربکم کیو دلیل ته اشاره ده او پس الذی خلقکم موصول سره سلی نبی بل دلیل ته پس وای او د دنیا دلایل پیا نو اخر کې نتیجه الله تعالی نه بیان چې فلا تجعلوا لله اندادا د دلیل رسول چې مرتبه شي نتیجه فلا تجعلوا لله اندادا د توحید دلیل شو د قیامت دلیل شو د صداقت رسول دلیل شو دا دلایل سره بیانې ور سره بیانې
نو په نور آسمانیو کتابونو کې فقط مسائل وي، اب قرآن شریف کې مسائل لري سره د دلایلونه. بل هر صورت ته قرآن شریف کې چې مقصد اصلي مقصد بیانې الله تعالی نو یو عجیب طریقې سره بیان شروع کی. مخکې ته تمهیدی مضمون کېږي، بیا مقصد باندې شروع کی، کله کله داغه تتمیم تکمیل شروع کی. نو داسې عجیب طریقې سره کله صورت چې ختمېدو کې راشي نو تاسو مخله براشي هر صورت په اختتام کې هغه دي جملې الله تعالی مستعمل کی چې داغه مخکنی صورت چې سم مضامین مختصر پای کې راغلي، چې هغه د صورت کې چې سم مضامین تیر شوی داغه خلاصہ مختصر طریقې سره غټول کې ذکر شي. دا یو عجیب طریقې سره دا په نور آسمانیو کتابونو کې نشته. معجزواله د نظم د قرآن شریف خاصیت ده، ځکه په نور آسمانیو کتابونو کې نظم د هغه معجز نه و، دا صرف د قرآن شریف نظم معجز ده، فصاحت بلاغت په اعتبار سره. او بل د مخکنی آسمانیو کتابونو حافظ نشته، هغه لیکل کېده په لیکلو کې سره دی او د بل څه ته منتقل کېده، د بل نه بل ته منتقل کېده، د یو عصر نه بل عصر ته، د بل عصر نه بل عصر ته کېده، لیکن حفاظت قلبی او حفاظت کتابتی او قدر ته صرف او د دیو جناغه کې تحریفات راغلي دي. او قرآن شریف کې لکه څنګه چې حفاظت کتابتی شته دغه رنګ حفاظت القلب شته هم، ځکه ډیرو کسانو په زړونو کې الله تعالی محفوظ ساتلی دا قرآن شریف خاصیت ده. بل نور آسمانیو کتابونو کې یو کتاب آسمانی به تدې سیوینې نه چراغ یو حافظ شته، مثلا باندې په تاسو او د دې د دنیا حافظان دي ملای شاعر کې څو دي او یاله کوي که څو پتہ نه وي بشاره کې ضروري خدا قدیم مثلا باندې په تاسو زمونږ په مدرسې کې ګرځي حافظان دي، په دې مجلس کې ګرځي حافظان دي، مثلا باندې په تاسو ماشومان حافظان دي، ماشومان چې بلوغ ته نه رسیدلي هغه حافظان دي. ماشوم خو خپل د پښتو ژبه نشي ویلي، روټي ته کوکای وي، حالانکه چې قرآن ته یادي دا د قرآن شریف خاصیت ده. حفاظت قلبی دا فقط د قرآن شریف خاصیت ده. یو دار چې د مهیمن دی نگرانی کوونکی دی، بل بدی کی مسائل دلائل دي دواړه، بل بدی کی تمهیدی او تکمیمی مضامین دي، او بل حفاظت القلب او دلائل چې دی پدې کې ناشنا دلائل. کله کله قرآن شریف دلائل ذکر کی، عقلی دلائل ذکر شروع کی، عقلی دلائل کې کله کله آسمانی علوی دلائل لواخلي، کله کله سفلی دلائل د زمکه دلائل لواخلي، کله جوی دلائل شروع کی، کله نقلی دلائل شروع کی. او نقلی دلائل کې اقسام دي، نو هغه دلائل په یو ناشنا طریقې سره الله تعالی هغه دلائل بیان کړي، په توحید باندې کې، کله په رسالت باندې کې، کله په صداقت په قرآن باندې دلائل وایي، مسله باندې پوهیږي. دا قرآن شریف خاصیت ده. یو خصائص د قرآن شو، یو اعجاز د قرآن شو، یو جامعیت د قرآن شو، یو ضرورت د قرآن شو، او بل اسماء د قرآن دي. د قرآن شریف اسماء چې په قرآن کې ذکر دي، د قرآن شریف اسماء چې په قرآن کې ذکر دي. دا تاسویلی د قاضی بیزوی چې تکثیر د اسماء او دام دلیل د فضیلت دی، چې د سړي نمونه زیاتی نو د هغه هم دلیل د فضیلت دی. ښه مثلا زیاتواله د نمونه دی وجه د اسد ګڼ شی نمونه دي، د توري ګڼ شی نمونه دي، د دی وجه نه دو دا شریف اشیاء چې د چا نمونه د الله نمونه زیات دي، د پیغمبر علیه السلام نمونه زیات دي، نو د چا نمونه چې زیات دي نه تکثیر د اسماء او دام دلیل د فضیلت او شرف ته پاره دی. قرآن شریف ته الله تعالی کتاب هم ویل دی، ډیرو زینو کې راغله. قرآن شریف ته الله تعالی هدام ویل دی، موعظه من ربکم وهدى برهان قد جاءكم برهان من الله. په قرآن شریف کې منتشر تاسو ګورئ چې څوک حافظان یې ته معلومه ده. کتاب ته ویل شی یو، هدا ته ویل شی دي دوا، برهان ته ویل شی دي درې، نور ته ویل شی دي څلور، تبیان ته ویل شی دي پنځم، موعظه ته ویل شی دي شپږ، شفاء ته ویل شی دي و رحمت ته ویل شی دي، تفضل ته قل بفضل الله وبرحمته، فضل ته ویل شی دي نا، بشرا ته ویل شی دي بشرا وللمؤمنین. دا لس احسن الحديث ته ویل شي الله والله